ټیلنټس دې معلوم کړي چې زه څه کولی شم زه مخکې تللی شم یا نه شم. او بل خبره ده ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې چېرته چې د سوات پیښور هزاره ډیویژن هغه فیمیل راغلی دي او مختلف ګیمونو کې برخه اخلي خو دې وخت کې صرف خاکي روانه ده او دغه د خاکۍ لوبغاړي دي. دې وخت کې پیښور ریجن چې کوم دی چې هغې کې 400 ده نو هغوی جیت کړی دی. مزید به د دغه کلاړیانو سره خبرې اترې کوو. دلته کې ویلکم پارټي ورکړی شوه نن اوپننګ و نن امیر مقام چې کوم دی دلته کې راتګ و بل ورځ ګورنر راتګ و بدقسمتۍ نه پرایم منسټر شهباز شریف لخوا چې کوم دی دغه ګیمونه را جوړ شوي دي چې دغه کلاړیانو یې ډېره ستاینه وکړله خو یو میلمه چې کوم دی نو هغه په دغه ګراونډ کې حاضر نه شو نو دغه یو ګیله چې کومه ده زمونږ کېږي په کار وه چې دغه خلک دلته کې راغلي وي او د دوی یې حوصله افزایي کړې وي نو هغوی رانغلله خو دغه ګیمونه چې کوم روان دي نو دلته کې پیس کالج چې کوم دی او بیا د دولتپورې سرکاري سکول ماشومانو چې دوی ته کوم ویلکم پارټي ورکړله نو هغه د ټولو ډېره زیاته خوښه کړه چې په سرکاري سکول په جینکو کې دومره ټیلنټ دی نو خبرې ترې به کوو د دغه کلاړیانو سره زموږ سره اوسئ. پیرنټس چې دي هغه موږ سپورټ کوي چې او بالکل تاسو دا کولی شئ تاسو به دا کار کوئ نو موږ بیا راشو خپل ټیلنټ شو کړو او مطلب بهر راوځو خپل هغه ټول ټیلنټ چې دي په ګراوند او میډیا سوشل میډیا ته راتلل چې ته ګیم له راځي تا کې دومره ټیلنټ شته چې ته ګیم وکړې نو سوشل میډیا چې دی هغه بیا هېڅ خبره هم نه ده دا ټول مطلب ته د سوسایټي خلک به کنځلې هم کوي خلک به ردې بدې وایي تا پسې خېلخلي نه که نه د دې د وجې چې کوم دی ډېرې جینکۍ یا د ټیلنټډ جینکۍ چې کوم دی میډیا ته نه راځي چې او دې ته وګوره دا سر هغوی د دې وجې نه راځي او وایي چې لکه مطلب دا خلک به څه وایي دا یو خبره چې ده که نه انسان شاته پاتې کوي چې خلک به څه وایي. اوس که دا ویډیو زما کور ته لاړه ما پسې به فیملي کې هم ډېر شي انسانان خبرې وکړي ما ته به وایي چې فیملي والا به وایي چې جنۍ وه لاړه سوشل میډیا ته خبرې وکړې دا یې ولې وکړې کیمرې ته مخامخ شوه سر بالکل هم نه زه دا بالکل هم زه یې به خپل هم نه مایند کوم زما پیرنټس هم نه مایند کوي هغو ما سپورټ کوي د دې وجې زه کیمرې مخې ته رالم چې زما پیرنټس زه نه سپورټ کولی زه به کیمرې مخې ته هم راغی خیر که زه ګراونډ ته راغلی وی ما گیم کړی وی هاکي مې لبه مې کړی وی خو چې هغوی ما ته دا داسې ویلی وی دا یوه خبره زما په مایند کې وی چې نه زما پیرنټس ما ته قارېږي چې کیمرې ته مخامخ مه ځه سوشل میډیا نه به ځان بچ ساتي سر دې خبرې به زه شاته پاتې کړې یم دا بالکل هغه ټیلنټډ جینکۍ که نه هغه به دنیا ته به ځان څنګه ښایي چې ته وایې زه به د ملک نوم روښانه کوم نو په کمره دننه خو نه کېږي خو چې ته خپل ټیلنټ دا ته چیلنج کوې خو تا له مقدر کړي شي خو ته د خپل ښه لوبغاړی جی سر سر بلکې زه هغې پیرنټس ته خاص کوم کوم د چا بچي مطلب چې په خپل بچي کې یو ټیلنټ ویني چې زما بچی دا کولی شي نو زه هغوی ته خواست کوم چې پلیز په خپل بچیو باندې پابندي مه کوئ هغو له دا موقع ورکوئ چې هغو سوشل میډیا هېڅ خبره هم نه ده چې گیمز له ورالېږلي دي دومره یقین پې کړی دی گیمز له ورالېږلي دي ګراونډ ته ورالېږلي دي نو بیا له دا موقع هم ورکوي چې هغو سوشل میډیا ته مخامخ شي او خپل ټیلنټ چې دی هلته هم وښایي مطلب یوازې دا نه چې موږ گیم وکړو بس په دې به موږ پاکستان نوم روښانه کوو موږ له دومره مخکې تلل پکار دي چې موږ خپل نوم هم جوړ کړو پاکستان ورسره هم روښانه پاکستان نوم هم روښانه کړو سر بس دا خبره ده. السلام علیکم زما نوم مهنور دی زه د سوات ډان کالج سره تعلق ساتم او دا زموږ دپاره ډېر زیات ضروري ده زموږ صحت دپاره هم ضروري ده او زموږ مطلب پښتون سوسایټي کې چې دی که نه جنکو ته دا موقع نه میلاویږي چې هغو بهر راشي او گیمز وکړي خاص کر دا چې لکه مطلب زه سوات سره بلونګ ساتم سوات چې دی نو هغه داسې یو ځای دی که نه چې هلته کې مطلب الټریسي هم سیوا ده او هلته کې هغوی چې دی خپل پیرنټس چې کوم دي هغو خپل بچو ته دا موقع نه ورکوي چې هغوی بهر ته وځي او داسې قسم گیمز کې مطلب شمولیت وکړي نو زه خو اول د ټولو نه اول خپل پیرنټس ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی مال دا موقع راکړې ده بهر د راتلو د گیمز کولو یو او هاکي چې دی که نه دا زموږ نیشنل گیم دی دې کې زموږ دپاره حصې زموږ دپاره فخر ده زموږ دپاره ډېر زیات د فخر مطلب موقع ده چې موږ به دې کې حصه واخلو یوازې هاکي نه دې خوا موږ راغلي یو دا یوت پرایم منسټرز یوت پروګرام دی دا لیګ پروګرام دی نو دې کې لکه مطلب یوازې هاکي نه ده چې دې کې موږ حصه واخلو موږ سره مختلف قسم گیمز دي هغې کې به موږ حصه اخلو او انشاءالله د پاکستان نوم به روښانه کوو انشاءالله. خو تاسو ته موقع میلو شي نو مخکې تللی شئ جی بالکل تللی شو دلته کې اوس موږ ته ویلي دي چې تاسو چې دی پلیئر سلیکشن به کېږي هغو به انډونیشیا ته ورځي د دې پرایم منسټر یوت پروګرام سایډ نه به هغو انډونیشیا ته ورځي نو زه هم دا دعا کوم چې الله پاک دې هغه موقع راولي چې موږ پې بهر ته ورشو او هم موږ نور کنټریز وایي نور مطلب چې هغوی څنګه گیمز کوي هغوی څنګه مخکې تللی شي او څنګه موږ په خپل پاکستان نوم چې دی هغه روښانولی شو نو زه دا غواړم چې د پاکستان ټیم نه هم بهر لاړه شم
تر ته وایي چې د سواد په جنکو کې هغه ټیلنټ شته خو موقع ورکړي شي څنګه چې تاسو وایي چې یاره والدین ولا موقع نه ورکوي یا اعتماد نشته یا د معاشره چې کومه ده د جینۍ لوبو ته او دې ته ډېر په تت نظر ګوري نو هغوی ته څه میسیج ورکوي سر بالکل زه به دا ووایم که نه سر چې د سواد ته ماشومان چې دي که نه فیمیل نو هغوی ډېر زیات ملټي ټیلنټډ دي سر په هغوی کې هر یو ټیلنټ دی خو د هغوی پیرنټس چې دي موسټلی چې دی هغه الټریټ دي هغوی دا مایند کوي چې لکه زموږ فیمیل بچی چې دی هغه د کور نه وځي هغوی بهر گیم وکړي هغوی دا ډېر زیات د شرم خبره ګڼي د خپل شرم ګڼي چې دا مطلب دا زموږ دپاره ضروري نه ده چې موږ دا گیمز وکړو یو څه وکړو بل څه وکړو خو زموږ پیرنټس چې دي هغوی بهر د دنیا نه اویر دي چې مطلب فیمیل لپاره څه ضروري یوازې دا نه ده چې هغوی کور کې کښېني کور کار پرې وکړي یو څه وکړي بل څه وکړي هغوی دپاره دا ضروري دي چې هغوی د خپل کور نه وځي هغوی سوسایټي ویني هغوی هر څه ویني چې هغوی دپاره څه ضروري دي نو دا موږ ډېر زیات د فخر موقع ده زموږ دپاره زموږ پیرنټس ته ډېر زیات تینکس د هغو کوم چې هغوی ما ته دا موقع راکړې ده چې زه بهر ته رالم او ما دا هر څه ولیدل زموږ یو هفته وشو چې موږ دې خوا یو او زموږ پیرنټس الحمدلله ډېر زیات خوشحاله دي هغوی موږ ته وایي چې تاسو خوشحاله یاست ستاسو خوشحالي زموږ خوشحالي ده نو زه ډېر زیات دا خبره چې دا ما نور همت راکوي چې زما پیرنټس چې زما بهر راوتو باندې خوشحاله دي او هغوی ته دا پته هم شته چې زموږ پروټیکشن دپاره چې زموږ سره سټاف راغلی دی زه د هغوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې یوې هفتې نه هغوی زموږ ډېر زیات خیال ساتي الحمدلله موږ ډېر زیات سیف شي په دې هاسټل کې خپل هاسټل والا هم ډېر زیات شکریا ادا کوم او پرایم منسټرز یوث پروګرام چې دی د هغو هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم یو پوښتنه دې څه وایي د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس حوالې سره السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سنبل ریاض دی او زه ناصر ډیوډ کالج نه سبق وایم مشاهده پولیس سره تعلق دی عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس چې کوم دی ډېر ښکلی ماحول هم دی ښځې هم ډېر سیف هم یو مونږ او مونږ شکریا د پرایم منسټر شهباز شریف ادا کوو چې هغه مونږ داسې فیسیلیټي راکړه مونږ هم مخکې راشو زموږ هم ارمان دی داسې انډیا جنه کې ورکول دي انټرنیشنل شي خپل ملک نوم چې کوم دی روښانه کړي داسې مونږ هم مخکې تګ غواړو او مخکې نو مخکې تللی شي خو تاله مقدر کړی شي بالکل ولې نه شو تللی سر زموږ په پېښور کې خاص کر ډېر زیات ټیلنټ په کورونو کې تاسو وګورئ ډېر ټیلنټډ خلک دي خو د خلکو د خبرو د وجې نو معاشرې د وجې نه بس نو دغه معاشره او د خلکو د خبرو نه به څه جواب ورکړي ته څه ویل غواړې والدین پرې ټرسټ کوي او څوک کمنټس وکړي څوک ده وکړي بس د یو کمنټس نه هم چې کوم دی داسې ټیلنټډ جینۍ چې هغې هغه ټول گیم پرې کوي سر زه خو اول پلیر ته دا وایم چې د دې خبرو ته چې یو کتل بالکل په کار نه دي ته چې راځې نو خامخا خلک به خبرې کوي د خلکو خو کار دا دی چې دوه کسان یوځای شي خامخا به خبرې کوي د خلکو کار دا دی دوی له پکار دي چې د دې طرف ته بس توجه نه ورکړي خپل گیمز طرف ته ورکړي او چې کله انسان مخکې ځي نو بیا په خپله وردرسي دوی ته وښایي چې موږ هغوی ته وښایي خپله پېژندګلو ته څه څه کوي جی السلام علیکم زما نوم حمیره دی پېښور نه تعلق ساتم بېنظیر یونیورسټي سټوډنټ یم دا شان گیمز کېدل پکار دي ولې چې زموږ پاکستان یا خاص کر پېښور کې ډېر زیات ټیلنټ شته اور ډېر ګرل چې دي د معاشرې خبرو او د کمنټس په وجه باندې خپل کور کې ناستې دي او گیمز هر څه پرېښي دي نو زه هغه مور پلار ته اپیل کوم چې تاسو د خلکو خبره مه منئ تاسو په تو کې چې کوم دغه شته ټیلنټ شته هغوی را بهر کوي او هغوی خپل پاکستان نوم روشن کړي او انټرنیشنل سطح نیشنل سطح باندې خپل پرفارمنس ورکړي خو تاله قومي لوبه کېدی کې مقدر کړي نو مخکې تللی شي ته او جی انشاءالله ولې نه زما دا کوشش دی اوس چې زه کراچۍ ته لاړه شم او زما به دا کوشش وي چې زه انټرنیشنل سلیکټ شم او خپل پاکستان نوم روشن کړم کوم وخت نه گیم کې زما انډر 16 انډر 21 زما لوبه کړې ده زه د هغې پلیر یم خاص کر هغې زما ډېر فیورټ گیم دی او زما به اوس دا خاص کوشش وي چې زه سلیکټ شم او زه لاړه شم دلته جیت چوک په میچونو کې دلته کې موږ زه پېښور له گیم کوم مونږ چې دی هزاره نه وین کو سواد نه وین کړی دی نه زموږ مردان سره گیم دی زموږ بیا دا ټول ټیم دا کوشش دی چې موږ مردان نه وین کو مونږ وینر شو کوم سر زما نوم معروف دی او زه د سواد شملې سره تعلق لرم دا وړه او د ډان کالج نه مې دلته راغلی سواد تراشه بیا دې تراشه بس خاکی کوي د کوم وخت دغه کوي په ځان هم څومره جوړ دی سر زموږ مطلب فرست ټایم دی فرست ټایم راشه لیدا تراشه شابه بیا موږ کې چې هغه نه پیژندو دلته راغلی ماشاءالله سر زموږ یو ورځ پریکټس موږ کړی او زموږ سر سبحان چې دی هغه موږ سره ډېر زیات محنت کړی او هغه موږ دومره دې مقام ته رارسو چې موږ لکه دوه میچ چې کوم دی هغه پس دغه سره وکړو په هغه سره هغه مقابله وکړه زموږ د چارسري د ګراوند ته څنګه ښکاري
سر د چارسدي دا ګراوند خو ډېر زیات ښکلی دی او دلته هر څه دغه هم شته مطلب نور سپورټس وغیره پکې ته هم شته جمنازیم دی کرکټ دی او فوټبال دی مطلب هر څه پکې ته شته او سپورټس دی دا ګراوند چې دا ډېر زیات ښکلی کوي قدر تو چې 400 کې چې د شانګله کې چې کوم دي جنکو کې څومره ټالنت دی هغه ته موقع ورکړي شي سر شانګله کې خو د نکو کې ټیلنټ ډېر زیات شته او زه ویل غواړم چې موقع ولا لکه ورکول پکار دي مطلب سر زموږ په معاشره کې داسې هغه دی که نه چې جینۍ ده لکه بس ووتله چې لکه مطلب دا د هلکانو په شان دغه کوي دا دغه سر زه یم چې لکه چا کې ټیلنټ وي نو هغه له لکه موقع ورکول چې د هغه پکار دي او د هلکانو د جینکو په منځ کې چې دغه دی دا ختمول پکار دي او دا هم لکه جینکۍ راوځي خو چې لکه ښه په حیا په عزت باندې لکه خپل دغه کوي لکه ته چې اوس دا ویډیو کې او دا به سوشل میډیا ته هم ځي ټي وي ته هم ځي داسې وایي نو بیا خلک د رنګ رنګ خبرې کوي نو دغې خلکو له څه جواب ورکړي سر بس خبرې خو خلکو کار دی دا خو خلک کوي اوس چا پسې دغه کوي او څنګه زما زه خپل مور پلار هم ډېر زیات شکر ګزار یم هغوی چې پخپله لکه ما دا اجازه چا کړلی چې لکه ته لاړه شه ما ورته ویل چې زمونږ د حقۍ دغه دی مې ویل چې لاړ شه لکه ما من خو څه دغه نشته خو زه نور هم دا دغه ویل غواړم چې لکه مطلب دا کوم پیرنټ چې خپل اولاد دغه کې خپل په اولاد باندې د ټرسټ هم کوي او هغوی چې داسې لکه ټیلنټ پکې وي نو هغوی دې داسې پرېږدي خو د معاشره هغې خلکو ته څه وایي والدین ټرسټ کوي خو خلک ولې جینۍ راله خاکي کوي جینۍ راله دا زموږ قومي لوبه ده که نه جینۍ دا کېږي او ته ویډیو ته رالی نو لکه داسې خبرې ډېرې کېږي مختلف کامنټس راځي هسې تاسو به سوشل میډیا کتلي وي نو په دې هکله څه وایي سر زه خو دا ویل غواړم چې زموږ د معاشرې نه بالکل دا دغه چې دا بیخي ختمول غواړي لکه مطلب د خلکو خو دا کار دی لکه چا له څه کړی نو وایي چې دی دا وکړو دی دا وکړو نو سر دا چې دا زموږ په معاشره کې ډېر زیات غلط دغه دی زه یم چې دا ختم شي